نو مثال دا سویم کلیپ شو. پنځم درس او پنځم کلیپ زمونږ په اصول د مناظرې کې نو موږ وایو چې په میدان د مناظرې کې چې دی نو په خپل خصم باندې لوی اعتراض دا ممانعت دی او د ممانعت موږ څلور اقسام ذکر کړ. د اول قسم وضاحت هم د څلورم کلیپ په اخر کې وکړ که د پنځم کلیپ خدا پنځم شو. نو پنځم کې موږ د دویم قسم وضاحت کوو چې مثال د ممانعت په صلاحیت د وصف کې د پاره د حکم سره د وجود د وصف یعنی وصف موجود دی ماته مسلم دی چې ته ورته علت وي خو چې دا کم حکم په ته ثابتې حکم دی ماته مسلم نه دی. لکه شوافی چې کم ولایت په باکری باندې ثابتې نو د هغې د پاره علت بکارت ګرځي وسوي لانها باکره جاهله بامر النکاح وی ځکه دا باکره ده په امر د نکاح باندې جاهله ده لعدم الممارسه بالرجال ځکه د دې ممارست بلتیا د رجال سره نه دراغلي. نور الانوار 250 صفحه د سره لیکي هغه دا وضاحت کړي دي. سمې درته ویل شوافی چې کم ولایت په باکری باندې ثابت دی نو داغه د پاره علت څه ګرځي بکارت ګرځي وی ځکه دا باکره چې دا د جاهله بامر النکاح ده لعدم الممارسه بالرجال فلهذا فصغيري باکری هغه باندې وایا حق د ولایت ولی ته ثابت دی. پوښتنه په خبره باندې کنا یو خو باکره صغیره ده پاغي ولی ته دی سوی ولایت ثابت دی خو یو صغیره داسي چې هغه سیبه وي نوی په صغیری سیبی ولایت ولی ته ثابت نه دی ولی اغي علت بکارت ګرځولې او دلته سیبی کې بکارت شته نه نو صغیری باکری کی ولایت ولی ته ثابتې او صغیری سیبی کی ولایت ولی ته نه ثابتې ځکه دی علت څه ګرځي وای بکارت ګرځي. جواب دی لا نسلم ان وصف البکارة صالح لهذا الحكم مونږ دا نه تسلیمو چې وصف د بکارت سره دی دغه حکم چې ولایت د والی دی کنه د پلار وغیرہ دی چې هغه ثابت شي ځکه مونږ به یو بل زیتا یو بل موزه بدل تو خایو چې هغه ځکه د بکارت اثر نه ظاهر شوی او هغه دا دی ګوره د صغیر په مال کې هم ولایت ولی ته ثابت دی که ثابت نه دی نو ګوره نو صغیر تاثیر په موضع اخر کې هم کړي دي او هغه دا دی او بکارت دا کار نه کوي د بالغ باکری په مال کې ولایت للولی ثابت نه دی. سمې درته ویل د بالغ باکری په مال کې ولایت للولی ثابت نه دی. ګوره یعنی د اثبات د ولایت د پاره بکارت کې صلاحیت نشتا پوښولې بلکې اثبات د ولایت د پاره به صرف او صرف صغری بیا برابر خبره ده کاغه باکری او کسیبی. نو دا مثال د ممانعت په صلاحیت د وصف کې الحکم چې دا وصف دی صالح د پاره د اثبات د حکم نه دی. دریم مثال لیکي مثال د ممانعت فی نفس الحکم مثال د ممانعت فی نفس الحکم یعنی ګورا علت الخصم خو تسلیم شي چې مانما د علت دی علت دی خدا کم حکم چې پتا ثابت کړي دی ولا نسلم ان هذا الحكم حکم دا حکم پنه ثابتيږي بل الحكم شيء اخر حکم یو بل شی دی ته چې کوم شي ته د دې علت د وجه حکم وي چې کوم شی د علت د پاره حکم ګرځي دا حکم نه دی حکم یو بل دی وغدر تزخایم لکه شوافی را پاس هغه وی چې مسح الراس کې تسلیث سنت دی په مسح سر کې تسلیث سنت دی ولی ان المسح ذکا مسح رکن فی الوضو دا مسح چې دا نو دا رکن فی الوضو دا فیسن تسلیثه نو تسلیث به سنتی کا غسل الوجه څنګه چې د مخ تسلیث سنت دی مخ درې ځل وینځل سنت دی. امام شافعی صاحب سو کاله کا
قیاس د مسو کو په غسل د وجهې باندې نو مسح مقیس کا کنه او غسل د وجهې مقیس لیکو کنه علت جامعه مشترکه پکې رکنیت کو نو حکم د مقیس لی چې وجهه او غسل د وجهې او تسلیسو نو حکم د مقیس چې مسح الراس دی هغه تسلیس کو کنه کو نو جواب دادی مونږه ممانعت فی نفس الحکم کوخه جواب دادی چې مقیس او مقیس لی او علت جامعه دا درې واړه در سره منم خو تا چې کوم حکم التسلیس لګولې دی دا حکم در سره نه منم دا حکم نه دی خدای دی وبخه لأن خبره باندې پیږي لا نسلمو ځکه مونږ دا نه منو چې مسنون په ودس کې تسلیس دی دا نه منو بلکې اکمال بعد تمام الفرض دی تفصیلی دا دی ګوره ښه چې مقصود په ودس کې اسباغ دی او اسباغ غالبا حاصلیږي په تسلیس سره نو ځکه مونږ په غسل الوجه کې قائل بالتسلیس یو ورنه مقصود بذات تسلیس نه دی اسباغ او اطالت دی او اطالت بدون تکرار نه راځي نو دی وجه نه مونږ د تکرار قائل یو چې لا ثلاث مرات تکرار پکې وکا نو ګوره علت ورسره ومنه او حکم ورسره نه مني نو دې ته سوی ممانعت فی نفس الحکم او څلورم نمبر مثال د ممانعت فی نسبته الى الوصف ان دا زنه منم چې دا حکم منسوب دی وصف ته بلکې دا حکم منسوب دی دا کم حکم چې ته د کم وصف د وجه روباسي دا منسوب دی یو بل وصف ته مثلا دغه مسله مذکوره بیا راوالزه مونږ خپل خصم ته شوافی او ته وی چې لا نسلم ان التسلیس فی الغسل مضاف الى الرکنیه مونږ دا نه تسلیمو چې تسلیس په غسل کې مضاف دی رکنیت ته ځکه په دلیل د انتقاض بالقیام والقیام بیا خو چې کوم دی که رکنیت تسلیم کوم چې دا تسلیس په غسل کې مضاف دی رکنیت ته غسل د وجهې دام رکن دی او مسح د سر دام رکن دی نو دلته تسلیس شته نو غلطه دي وي که دا تسلیم کم نو انتقاض به راشي په قیام او په قرت قیام او قرت هم بیا رکن دی که نه نو دغه ځای کې خو تسلیس سنت نه دی هلکه تاسې پوه او دغه رنګې په مزمزي او استنشاق سره هم څه راځي انتقاض راځي ځکه هلته رکنیت نشته دا رکنین نه دي بلکې دا خو سنت دي که نه او تسلیس به کې که نه به کې مزمده ثلاثه واستنشق ثلاثه نو ګوره څه مې درته ویل دا مثال د ممانعت فی نسبته الی الوصف شو یعنی دا حکم چې ته کوم وصف ته منسوبې دا حکم دی وصف ته منسوب نه دی زه انتقاص پیش کوم بلکې دا منسوب دی مضاف دی یو بل وصف ته داسې پوه نه شوې په خبره باندې زه چې کوم دا ترتیب ما روان کړی ګوره زه د نورالانوار په ترتیب روان یم ښه هغه د دلیل تردیه دفع دپاره څو وجوه ذکر کول څلور نمبر 1 القول بموجب العله نمبر 2 ممانعت د ممانعت ما څو اقسام ذکر کړ څلور دریم فساد الوضع تاسې پوه شوې که نه نو زه د هغه په طرز باندې روان یم تعریف د فساد وضع دا زده کوي ښه فساد وضع العله فساد وضع العله نورالانوار 251 صفحه ځان سره ولیکئ فساد وضع العله څه ته ویل کېږي وهو كون الوصف في نفسه بحيث يكون آبيا عن الحكم الذي قال به القيس ومقتزيا لضده سمدر طويل هو كون الوصف في نفسه كدل دي وصف في نفسه داسوي بحيث يكون آبيا عن الحكم شداد حكمنا آبين كاركون كيوي الذي اغه حکم قال به القيس چې قياس کون کې په قول کړی وي ومقتزيا او دا وصف مقتزي وي لضده دغه حکم د ضد پارا نورالانوار 251 صفحه او اصول شاشدان سرول کې 95 صفحه هغه بیا لیکلي دي واما فساد الوضع هر چې فساد وضع ده فالمراد به نو مراد په فساد وضع سره ده ان يجعل العله وصفا چې وګرځولې شي علت وصف لا يليق بذلك الحكم چې ملایم او مناسب نوي دغه حکم سره خبره باندې پیږي کنه کوم چې په دې علت مدعي ثابت کړي دي
فالمراد به ان يجعل العلة وصفا، علت ورته وصف وګرځولی شي، کم چې مناسب نه دی د حکم سره، کم چې په دې علت وایا مدعی ثابت کړی دی. مثال پیش کوي کتعلیلهم، لکه د شوافیو علت بیانول لإيجاب الفرقة بإسلام أحد الزوجين. ګور دې مسله کې تفصیل لیکه، او دلته دوه مسلې دي. څو مسلې دي؟ دوه مسلې دي. یو مسله اتفاقیه ده او بل مسله اختلافیه ده. اتفاقیه ده د ګورخه ارتداد احد الزوجين مفسد النکاح بالاتفاق دی. خزه مرتد شو نعوذ بالله، خاون مرتد شو نعوذ بالله، نو ارتداد د احد الزوجين مفسد د نکاح دی بالاتفاق، د اتفاقیه جزئیه ده. دویمه جزئیه په دې کې اختلافیه ده وغدا ده. ګورا اسلام احد الزوجين غير مفسد للنكاح عندنا ومفسد عند الشوافعي. فخذ او خاون کې یو مسلمان شو، اسلام یې وروړو، شوافی وی نکاح ماته شو. خذ مسلمان شو، خاون دی کافر دی، وی نکاح ماته ده. مونږ وی چې نه ده ماته. د هغې دلیل دا دی، هغې وی اسلام احد الزوجين مفسد للنکاح. ولی؟ لاختلاف الدین. وی اختلاف د دین د وجې، دا دین کې اختلاف راغی، خاوند کافر دی او ښځه مسلمانه شو، بس نکاح ماته شو. اوس دا مقیس ګرځئ، مقیس الله ورته څه ګرځئ؟ که ارتداد احد الزوجین، لکه احد الزوجین کې چې یو مرتد شي نعوذ بالله، هغه مفسد د نکاح وي. ولی؟ لاختلاف الدین. اختلاف د دین التم و نکاح فاسده ګرځیدله. اختلاف د دین دلتم راځي چې اسلام د احد الزوجین واقع شي. نو حاصل د شوافیو د خبرې څه شو؟ قیاس. قیاس د څه کوي؟ د اسلام د احد الزوجین کوي. په چا باندې؟ په ارتداد د احد الزوجین باندې. د اسلام د احد الزوجین څه ګرځي؟ مقیس. او ارتداد د احد الزوجین څه ګرځي؟ مقیس الله ګرځي. علت جامعه پکې څه ګرځي؟ اختلاف الدین. نو حکم د ارتداد د احد الزوجین خو فساد النکاح، نو حکم دل تراوستلو سو چې حکم د اسلام د احد الزوجین میں فساد النکاح وي. پوښي په خبره باندې. نو اوس ورسره مونږ څه کوله که مونږ فساد الوضع پیش کوو، نو مونږ جواب کوو چې ګوره دا خبره مسلمه ده، دا خبره مسلمه ده چې ارتداد د احد الزوجین مفسد د نکاح دی، ځکه چې ارتداد د کفر د وجې راغلی دی او کفر عاصم نی، کفر موزلی. نو د دغې وجې نه په مسله د ارتداد د احد الزوجین کې فساد النکاح لازمیږي. خو هر چې مسله د اسلام د احد الزوجین ده، دلته ګورې فساد النکاح نه لازمیږي. کله؟ بدون عرض الاسلام علی الاخر، چې اسلام د ښځې اسلام وروړو او خاون کافر پاتې شوی دی، او د کافر خاون ته د اسلام وړاندې کړی نی، د اسلام دعوت دینی ورکړي، او فقط اسلام د دی بیبي ته وایا مفسد د نکاح ګرځي، دا غو ته اسلام مزیل کو. اسلام کو مزیل نه دی، اسلام کو عاصم دی. اسلام غو تا قاطع کو. اسلام قاطع او مزیل نه دی، غیر عاصم نه دی، بلکې عاصم دی. نو حاصل دا شو چې ګوره مونږ وایو چې کله اسلام د احد الزوجین واقع شي، نو دا اسلام د احد الزوجین مفسد د نکاح نه دی، بلکې ته به د دې نه پس اسلام وړاندې کې خاوند ته که هغه اسلام وروړو نکاح برقرار ده، تازه کولو ته هم ضرورت نشته دی. او که هغه ابه وکړه چې اسلام زه نه وروړم، نو دا انکار د اسلام نه د خاوند دا مزیل د نکاح دی، نکاح دغې سره ماته شو. اسلام عاصم دی، قاطع نه دی، مزیل نه دی، دا عاصم دی. او ستاسو په دې خبره کې اسلام غیر عاصم مزیل او قاطع ګرځېږي. د فساد الوضع شوه که نه شوه؟ لکه زما دې خبره باندې تاسې پوه شوې که نه؟ لکه او هر چې مناقضه ده، څلورم نمبر شي مناقضه. اسئله ثمانیه مونږ روان کړي وو که نه؟ یو ورکې مناقضه وه که نه؟
نقض او مناقضه ګورې شی واحد دی ښه نقض ورته وي یا ورته مناقضه وي نور الانوار کې د تعبیر مناقضي سره شوی دی اصول شاشي کې د تعبیر په نقض سره شوی دی او یو شی دی دواړه اصول شاشي کې څه سره شوی دی تعبیر نقض سره او نور الانوار کې مناقضي سره او دواړه یو شی دی تعریف د مناقضه دا دی وهي تخلف الحكم عن الوصف الذي ادعى كونه عله سمجھ طويل وهي تخلف الحكم عن الوصف تخلف د حکم دی د وصفنا الذي ادعى كونه عله چې دا کوم وصف د علیت دعوا معلل کړی وي تداغین سوکه لکه تخلف د حکم ورته واقع کی بیان کی لکه مولا جیون فرمای ويعبر عن هذا في تعبیر کیږي د دې مناقضینا فی علم المناظره په علم المناظره کې بالنقض نقض والے کول ته ویلش یعنی تخلف د حکم راشي سره د وجود د علتنا تخلف د حکم راشي سره د وجود د علتنا ته دا علت د حکم د پاره زو تخلف د حکم تا ته خېما چې تخلف د حکم براغلی د علتنا سره د وجود د علتنا لمانع او لغیره مثال به څنګه مثال به داسي شوافی وي الوضوء والتيمم طهارتان او دس او تیمم د دواړه طهارتان دي فكيف افترقا في النيه نو دا دواړه بنیت کې څنګه سره جدا کیږي یو کې بنیت نه لاګودي وي او بل بدون د نیت نم کیږي دا خو کې دی نشي سمې درته وي شوافی او حنابلہ را پاسی نیت فی الوضو شرط غنی شرط چې نیت په دس کې دا شرط دی او دا قیاس کوي په څه باندې په نیت په تیمم باندې قیاس کوي او علت جامع په دواړو کې سره باسي طهارت او دس طهارت دی تیمم هم طهارت دی نو چې تیمم کې نیت شرط دی او دس کې به هم شرط د چا مذهب دی د شوافی او د حنابلہ مونږه جواب ورکو چې دا قیاس تا منقض دی بغسل الثياب والبدن په غسل د ثياب او د بدن می ګندو او زدا وینځم طهارت دی که طهارت نه دی نیت پکې شرط دی نه جامع زوینځم الکه وینځل سره جامع پاکیږي کنه طهارت حاصلېږي کنه او په ایمان او نیت پکې شرط دی شرط نه دی نو قیاس منقض شو که منقض نشو نیت نقض وي نقض وارد اول تخلف د حکم راشي د علت نه سره د وجود د علت نه یعنی یو سړی ګنده کپړو وینځي یا ګنده بدن وینځي او نیت ورکی نه وي نو بیا هم طهارت راځي کنه راځي او دی طهارت علت دی نو چې طهارت علت دی نو قول او قیاس د شوافی منقض شو که منقض نشو او تفصیل په دې مسله کې ګوري نور الانوار 252 صفحه نور الانوار 252 صفحه نو ګوره محترمه اسولا متوجهه الى القياس سو اتو او دلیل موږ تقسیم کړو سو قسمونو ته دوته دلیل تردیه او دلیل موثره نو د دلیل تردیه د دفع د پاره سو وجوه سلور القول بموجب العله الممانعه فساد الوضع النقض یا ورته مناقضه وایا او هر چې دلیل موثره دی سمې درته وی هر چې دلیل موثره دی چې پاغه کې مدعی صرف او صرف استدلال بالکتاب یا بالسنه یا بالاجماع کړی وي نګورا نو په دلیل موثره کې ممانعت او القول بموجب العله او معارضه جاری کیږي پدې کې مناقضه او فساد الوضع دانه جاری کیږي ښا که دلیل موثره کې چې مدعی صرف استدلال پچا کړي بالکتاب یا بالسنه یا بالاجماع کړي دلته به ته چې کوم مطلب دا دی ته معارضه ور سره کې نو سبب واقع کې ممانعه یا القول بموجب العله او یا معارضه ور سره وکا د ورته بل آیت پیش بل حدیث ورته پیش مناقضه پدې کې نه راځي فساد الوضع پدې کې نه جاری کیږي الګا تاسو پیږي کنه ځکه چې دلیل موثره کې مستدل څه کوي آفرین نو مناقضه حقیقتا نه جاری کیږي صورتا جاری کیږي شيخه او هر چې فساد الوضع ده هغه اصلا نه جاری کیږي لکه ته وګوره
نور الانوار 253 صفحه نور الانوار 253 صفحه نو حاصل دا چې دلیل موثره هغه دی ما ظهر اثرها چې ظاهر شوی اثر داغي بالکتاب والسنه والاجماع بالکتاب والسنه والاجماع اوس مثال دا هغه دلیل موثره چې داغي اثر ظاهری بالکتاب لکه زه یو مسله پیش کوم الخارج من غیر السبیلین نجس فکان حدثا ولکه تاسو پیږي کنه خارج لکه وینه او زوا د بدن د انسان نه چروزی من غیر السبیلین بغیر د دوه لارو نه دا نجس دی چې دا نجس شو فکان حدثا دا حدث شو یعنی ناقص د پاره د وضو شو نور الانوار لیکلی دی فإن طولبنا ببیان الاثر او کچرته سوق زمون مطالبه د بیان د اثر کوي قلنا مون ورتوایو ظهر تاثیره ای تاثیر النجس ظاهر شوه دی تاثیر د نجس چې کم خارج دی فی کونه حدثا ای ناقضا خبر باندې پیږي کنه مرة في سبيلين بقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط قرآن ویلی دی کنه دی ویلی جستاس یو کس د غایت نراغلی نو تاثیر د نجس په خارج کې فی کون حدثا د کتاب نه ثابت شو کنه نو دغه د سوی نه کا دلیل موثره ما ظهر اثره بالکتاب دغه مثال اصولیین پیش کړي دویم چې دی کنه نو هغه مثال ما ظهر اثره بالسنه لکه یو مسله ز پیش کړم چې سورو سواکل البیوت لیس بنجس جوټا د اوسیدونکو په سړو کې دا نجس نه ده او دا ځکه قیاس کوم په سور د هرې باندې نو سور د سواکل البیوت مقیش او سور د هرې مقیس له شو الا د جامع په کې سره باسم طواف نو حکم په سور الحره کې ادم نجاستو نو حکم با پسور د سواکل البیوت کې عدم نجاست دی او که څوک زمونږ مطالبه د بیان د تاثیر د دې کوي نو قلنا موږ جواب ورکو ثبت تاثیره د دې تاثیر ثابت شوی دی بقوله علیه السلام ان هذا پیشو من الطوافین علیکم او الطوافات او مثال ما ظهر اثره بالاجماع لکه مسله ز پیش کوم چې غل یو ځل غلاو کوي یو لاس ته کټ کا دویم ځل غلاو کا بیا ته لاس کټ کا او کدریم ځل غلاو کا سورتمو وایا اول غلاو کی خیلاس بیا غلاو کی دا کسخ پته یو سوي پدریم ځل قطع مکوا لا تقطع يد السارق في المره الثالثه پدریم ځل بیا دا غس لاس د غل مکټ کوا ولی لأن فيه تفويت جنس المنفعة على الكمال دیکھ تفویت د جنس منفعت دے په طریقې د کمال هغه بیخي دې ارسنه غرق کو بس فإن طولبنا ببيان تاثيره اوس که زمونږ مطالبه وشي د بیان د تاثیر د دی د تاثیر د تفویت د جنس منفعت فی عدم القطع نو قلنا مونږ ورته وایو چې ګوره حد سرقي شرع زاجرا لا متلفا بالاجماع د سرقي چې کوم حد مقرر کړی شوی دی نو دا مشروع شوی دی زاجر دی دا د نورو خلکو د پاره رټنه ده متلف نه دی بالاجماع چې دا سړی د منځه یوسي او په تفویت د جنس منفعت کې په دریم ځل کلاس ورته کټ کې تفویت د جنس منفعت راځي نو الته زجر نه راځي اطلاف راځي ولکه تاسو پوښولې دلیل موثرتا فساد الوضع بالکل نه متوجي کیږي او مناقضه سوري ورته متوجي کیږي او هر چې مناقضه حقيقي ده هغه ورته نشي متوجي کېدل خو د مناقضه سوري دفع بیا طرق اربعه لري الدفع بالوصف الدفع بالمعنى الثابت بالوصف الدفع بالحكم الدفع بالغرض اصوليين دغه وضاحتونه کړی دي نو کوم دی خو بیا ورزو مطلب خبره مون نور مګدیږي لن براشو معارضه ته برش
موږ دا وضاحت کو چې ګوره دلیل مؤثره ته معارضه متوجه کیږي. نو تعریف د معارضه داس دګي. معارضه څه ته وایي؟ وهي اقامه الدليل على خلاف ما اقام عليه الخصم دليلا. سمې درته وي هي اقامه الدليل. معارضه ویل شي اقامت د دلیل ته على خلاف ما اقام عليه الخصم دليلا، په خلاف داغه چې قائم کړي دی پاغي باندې خصم کم دلیل ته په بل قائم کی. دولانوار ځان سرول کې 252 صفحه 3 صفحه. یعنی معارضه کی تعرض نوی لدلیل خصم مطلقا. د خصم دلیل ته تاسو کې لکه تعرض نه کی بلکې بل دلیل قائم کی. ته معارضه وي. معارضه کې سنوي تعرض نوی لدلیل الخصم مطلقا بلکې اقامت د دلیل آخر وي. معارضه په دوه قسمه ده. معارضه فيها مناقضه. یو هغه معارضه ده چې باغی کې مناقضه وي او دې ته ویل کېږي قلب. په اصطلاح د اصول د مناظرې کې ورته څه ویل کېږي؟ قلب ورته ویل کېږي. یعنی معارضه پکې اصلي وي او نقض ورکې ضمني راغلی وي. یعنی معارضه وي خو متضمن وي ابطال د دلیل د معلل لرا. معارضه فيها مناقضه. معارضه اصلني او مناقضه ضمنني. او دویم چې دین هغه معارضه خالصه ده چې هغه کې د مناقضې دویم ني پوش معارضه خالص چې د مناقضې بیم پکې ني. نورانوار لیکلي 257 کې ويسمى هذا في عرف المناظره معارضه بالغير. معارضه خالصه ته په عرف د مناظرې کې معارضه بالغير ویل شي. نورانوار 255 صفحه. اول ترش المعارضه فيها المناقضه. هغه چې اصلا معارضه او ضمنا مناقضه چې مسمى بالقلب ده دا دوه اقسام لري. د دې څو قسمونه دي؟ دوه قسمونه دي. نمبر 1 قلب العله حكما والحكم عله. قلب العله حكما دا د کوم شي ته علت ویلې هغه ورته حکم وګرځي او کوم شي ته چې حکم ویلې او ورته علت وګرځي. الګه قلب شو کنه شو علت ورته حکم کې خبره ګوره ده بالکل الټه کې دی وی ګوره مال استو ګوره دی وی دا علت دی دا حکم دی تو ورته وی دا علت دی دا حکم دی دې ته قلب ویلی شي. اصول سیدی کنه. دویم قلب الوصف شاهدا على الخصم بعد ان كان شاهدا له. ګوره وصف د خصم د پاره شاهدی ته دغه وصف د خصم په خلاف شاهد وګرځي دې ته ویل کیږي. سمندر طویل هغه معارضه چې باغی کې مناقضه ده چې قلب ورته وي. د دې قلب دوه قسمونه دي. یو دا چې علت ورته حکم کې حکم ورته علت کې. دویم دا چې وصف د خصم د پاره شاهدی ته دغه وصف د خصم په خلاف شاهد مقرر کی. استا د پاره شاهد نه دی استا په خلاف زما د پاره شاهد دی. اول ترش چې علت ورته حکم کې حکم ورته علت کې دا ماخوذ دی من قلب القصأه د الټا کولو د کاسینا چې دا بر سره لاندې کې ولاندې ورته بره کې ورسېدلې کنه. مثال پیدا سي لکه شوافی وی الکفار جنس. کفار یو جنس دی یجلد بکرهم 100. کفار یو جنس دی کنه دی. نو کوم چې د دې غیر شادي شده دی دا به وهلی شي سل. نو فیرجم سیبهم. نو کوم چې د دې سیب دی شادي شده دی دا به د مسلمانانو غوندې رجم کولی شي. ان دې د پاره د احسان اسلام شرط نه ګڼي. لکه څنګه چې مسلمانانو کې بعضی رجم کولی شي او بعضی په درو وهلی شي نو کافران به هم بعضی رجم کولی شي چې کم شادي شد دی او چې کم پکې دغه دي کنه غیر شادي شد دي دا به وهلی شي.
اسلام شرط نگنی للاحسان. د په دې مسله کې امام شافعي سے قیاس کړی دی. ګوره د جلد المئة للبکر علت ګرځي لرجم السیب. سمې درته ویل جلد المئة للبکر دا غیر شادي شده د اصل دوری وهل دا علت ګرځي د پاره د رجم د سیب. ګوره ځکه چې غایه د حد غیر شادي شده د وهل سود او اصل دوری دي کنه، او غایه د حد سیبی اگر رجم دی که رجم نه دی. نو ما درته ویل چې د اصل دوری په غیر شادي شده کې دا راخلي علت ګرځي د پاره د رجم د سیب. هم جواب ورته ورکو چې اسلام شرط دی د پاره د احسان، او کفار لیس علیهم پاغي باندې نشته مگر صرف ور باندې سدي که کافرانو کې وایا شادي شدی که غیر شادي شدی پاغي باندې صرف جلد دی. نو موږ د شوافیو سره معارضه بالقلب کو او هغه دا چې ورته وایو لا نسلم، موږ دا نه تسلیمو ان الجلد علة للرجم في المسلمين. دا جل علت د رجم په مسلمانانو کې نه دی، بل الرجم علة للجلد فيهم، بلکې هغه رجم هغه علت دی د پاره د جلد په مسلمانانو کې. سمانا یعنی ګوره المسلمون انما یجلد بکرهم 100 د مسلمانانو غیر شادي شده چې سل دوری وهلی شي دا ځکه لانه يرجم سیبهم، ځکه دا غیر شادي شده رجم کولی شي نو ځکه دا غیر شادي شده سل دوری به وهلی شي. یعنی موږ دا نه منو چې دا جلد المئة دا علت د رجم دی فی المسلمین، بلکې الرجم علت الجلد. نو کوم شی چې شوافیو علت ګڼلو چې جلد المئة دی هغه فی الواقع حکم دی، او هغه چې دی حکم ګڼلو چې رجم سیب دی هغه فی الواقع علت دی. نو فانتقض دلیلهم ولزم القلب، دلیل مات شو او قلب پر لازم شو. علت ورته مونږ حکم کو، حکم ورته مونږ علت کو. او دویم قلب الوصف دی. قلب سره قلب الوصف فهو كقلب الجراب، لکه جرابه چولټه کې یجعل ظهره بطنا. دا ولی کار نه کوي سوچ ور کړی شوی دی لیټ سور دی دا ولی ا بټن نه دا ولی شوی کولی نو ولی دا وصف ورکي. فهو كقلب الجراب لکه جرابه چولټه کې یجعل ظهره بطنا وبطنه الظهر، مخ ورته شاک او شا ورته مخ کې. یعنی یو وصف مدعی د ځان د لپاره شاهد ګرځولې، سائل هغه د مدعی په خلاف شاهد وګرځي. مثال دا دی، وختي مونږ تیرم کو دا مثال. شوافی وی صوم رمضان صوم فرض فلا يتعدى الا بتعین النیه كصوم القضاء. د شوافی قیاس کوي د صوم وقتی په صوم قضا، او علت جامع ورکه فرضیت رو بس، او دوی فرضیت علت ګرځي للتعین. نو دوی وایي چې صوم وقتی هم فرض روزه ده او صوم قضا هم فرض روزه ده. نو صوم قضا کې خو تعین فرض، نو صوم وقتی کې به هم تعین فرضي. نو موږ ورسره معارضه په قلب الوصف سره کوو. یعنی دغه فرضیت علت د تعین د پاره ګرځولیو، موږ دغه فرضیت دلیل ګرځو لعدم التعین. خبره باندې پیږي کنه. یعنی لما کان صوما فرضا، کله چې دا صوم فرضی شو نو استغنی عن تعین النیه، نو دې کې د نیت نه استغنا راغلی ده، ځکه تعین د شارع نه موجود دی. نو ته تعین ولې کې؟ یعنی صوم وقت کې تعین من الشارع موجود دی، نو دلته تعین ته احتیاج نشته. او هر چې صوم قضا ده نو ولته شارع نه تعین نشته، نو ولته تعین نه لابودی د تعین شرط دی. او دویم قسم چې راشي المعارضه خالصه، هغه په دوه قسمه ده. المعارضه في حكم الفرع والمعارضه في علة الاصل. نو دغه دوه قسمونه دي. تاسو پوه شو زما د خبره باندې؟